تپوس کوي چې کوم انسان په مخ ګیره نه وي نو مونځ ورپسې کېږي او که نه او که هغه انسان حافظ هم وي د هغه کسانو ورپسې کېږي چې عشا ګیرې نه وي. چا تپوس کړی چې یو کس خپلې ښځې ته یو طلاق رجعي ورکړي نو د هغې د رجوع کولو څه طریقه ده؟ په قول سره هم رجوع کولی شي په فعل سره هم. قول سره دا ووایي چې بس دی زه رجوع کوم د خپل قول نه واپس کېږم د خپلې خبرې نه خو طلاق په خپل ځای شوی دی که 2 طلاق یې نور ورکړل نو بیا طلاق مغلظ ګرځي. او فعلي رجوع دا ده چې د هغې سره مجامعات وکړي. یو کس وایي چې مونځ کې به سوچونه څنګه برابرې چې مونځ کې نو یو خو دا 2 کارونه کوه. یو دا کوه چې کوم څه وی په مونځ کې لکه ثنا وی تعوذ وی تسمیه وی قرات وی نو دومره په زور یې وایه چې ته یې په خپله اورې دومره په زور یې وایه چې ته یې اورې بل ته یې مه اورو خو ته یې اوره په خپله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک داسې وایه سبحان ربی الله سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی په کلاره کلاره یې وایه دومره یې وایه چې ته یې خپله اورې هغې ته پام کو. بیا دویم چې په مونځ کې څه کې قیام باندې ولاړې په رکوع کې په سجده کې نو دا تصور کو چې زه اوس په قیام ولاړم اوس زه په سجده کې یم اوس زه رکوع ته لاړم اوس سجدې ته لاړم اوس په قاعده ناست یم. دا 2 څیزونه چې دې برابر کړل انشاءالله مخکې بیا په ترقۍ روانې توجه به دې برابري. یو کس وایي چې قرآن پاک باندې خوشبو لګول دا څنګه دي؟ جایز دي. قرآن پاک سره د محبت دلیل دی. یو کس وایي چې زه د اللهم اغفر لی په ځای باندې اللهم بدل سیئاتی بالحسنات ویم د آیا دا عمل ټیک دی که نه؟ دا دعا جایز ده لیکن د دې نه الله که دواړه که یو ویلی شي بله نه شي ویلی که دواړه ویلی شي نو دواړه وایه او که دواړه که یو ویلی شي بله نه شي ویلی نو اللهم اغفر لی په دې بله دعا مقدم ده. یو کس تپوس کړی دی چې مؤمن انسان به دجال څنګه پیژني؟ چې چا الله وپیژندو د الله رسول وپیژندو د هغې اتباع او اطاعت کوي دی به دجال پیژني. الله جل شانه به دته شناخت ورکوي. یو کس وایي چې استخارې سره انسان ته د خپل مرګ پته لګي او که نه زه به کله مرم او څنګه به مرم. نه د مرګ پته هېڅ چا ته نه لګي چې دی به کله مري او څنګه به مري. یو کس وایي چې په دې دنیا کې د الله جل شانه دیدار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار غوښتل په دې دنیا کې دا څنګه دي؟ نو دا یو ارمان دی لیکن د دې څه فایده نشته دی. په دې دنیا کې دا غواړي چې یا الله ستا چې څومره احکام دي په هغې باندې مې عمل نصیب کړي او ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره ارشادات دي په هغې مې عمل نصیب کړي په هغې مې روان کړي او په هغې باندې د تلو کوشش کو. الله او د الله رسول په دې څیزونو خوشحالېږي په هغې نه. یو کس تپوس کړی چې سنت طریقې سره مونځ کول په دې باره کې که چېرته یو کتاب یې نه ووایي د مونځ مسنون مونځ باره کې ډېر کتابونه لیکلی شوي. زمونږ یو استاد و مفتی محمد ولی درویش رحمه الله هغه پښتو کې یو کتاب لیکلی و د رسول الله مونځ هغه ډېر مفید دی. یو کس تپوس کړی دی چې زه په 2001 کې د خپل آبایی علاقې نه پېښور ته راغلم. هلته هم زموږ خپل کور دی لیکن هلته زما رور او مور پلار پاتې کېږي او زه په خپله مستقل دلته پېښور کې زما رهایش دی. کله کله هلته لاړ شم نو زه به هلته کوم مونځ کوم. نو که چېرې ستا کور هلته وي او تاسو سره د بچو کله کله هلته ځئ نو هغه هم ستا خپل وطن دی اصلي. هلته به ته قصر نه کوې پوره مونځ به کوې. یو کس تپوس کړی دی چې یو زوړ قبرستان دی هلته د قبر د قبرونو نښې نښانې ختمې شوي دي لیکن هلته یو سړي کور جوړ کړی دی په هغه کور کې مونځ کیدی شي او که نه. هغه ځای تر اوسه پورې د قبرستان په نوم باندې یادېږي. قبرستان وقف ځای دی د قوم مشترکه یو کس ذاتي کور په هغې باندې نشي جوړولی دا حرام دی. البته که څوک په هغې کې مونځ کوي نو مونځ پکې کېږي.
یو کس تپوس کړی چې د 15 شعبان د روژې شرعي حیثیت او د دې فضایل ووایي. د 15 شعبان د روژې تذکره په بعضې روایتو کې راځي او د فضایلو په باب کې کمزور روایت نه هم استدلال کیدی شي. بهر حال که چا ونیوه روژه نو مستحب ده، لیکن بعضې خلک دې سره مختلف قسم خیالات او اعتقادات لري. هغه دا چې دا روژه دې ونیوه نو ټول کال که بیا فرض روژې هم نه نیسي خیر دی، دا د هغې مساوي شي، برابر شي. دغسې د شپې عبادت کول دا اجر و ثواب لري او خاص فضیلت دی. اسې عام شپو کې عبادت کولی شي، لیکن که چېرې یو سړی دغه شپه باندې عبادت وکړي او د ټول کال بیا دغسې ناست وي او مونځ نه کوي، د فرض مونځونو خیال نه ساتي، نو داسې نه ده. الله جل شانه د بنده د عمل نه خبر دی. هغه ته سړی دوکه نشي ورکولی چې یو سړی په دې شکل باندې وکړي. لکه بعضې خلک د رمضان پر وروستۍ جمعه باندې قضای عمرې وکړي او د ټول کال فرض مونځونه نه کوي. دی وایي ما قضای عمرې کړې ده، نو الله جل شانه روزانه مونځ په وخت باندې فرض کړی دی. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. په دې ګمان باندې ته هغه یو مونځ وکړې او ته وایې چې بس دی ټولو شل، نو دا غلط او خطا ده. ځان ته دوکه ورکول، خدای ته دوکه نشي ورکولی. البته که څوک په دغه شپه باندې عبادت وکړي او د نور شپو ورځو کې هم کوي، فرایضو خیال ساتي، نو اجر پکې شته. دغسې د روژې هم یو کس وایي چې آیا داسې سوچ ساتل ټیک دي چې د الله جل شانه رضا او عبادت نه صرف د آخرت د کامیابی او خوشحالۍ ذریعه ده، بلکې دنیا کې هم خوشحالي او کامیابی ذریعه ده د الله عبادت او بندگی. داسې سوچ ټیک دی او که نه؟ او دا بالکل ټیک دی. او دغسې دم لکه څنګه دا دعا چې وویله شو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه، یا الله دنیا کې هم خوشحالي راکړي او په آخرت کې هم راکړي. بل قرآن کریم آیت نه معلومیږي چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله پاک فرمایي چې چا عمل صالح کو من ذکر او انثى، نارینه وي او که زنانه وي، وهو مؤمن او د صاحب ایمان وي، فلنحيينه حیاة طیبه، نو مونږ دته په پاکیزه ژوند نصیب کو. دی حیات طیبه او پاک او صاف ژوند او د خوشحالو ژوند نه مراد د دنیا ژوند دی. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. او الله پاک فرمایي دته به پوره مزدوري مونږ بیا ورکو، وروستو هغه به په آخرت کې ورکولی کېږي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې یو سړی دا خبره وکړي چې د الله بندگی کول او د الله رضا او خوشنودي په لار باندې تلل، هغه د آخرت هم د خوشحالۍ ذریعه ده او د دنیا هم. یو کس وایي چې اکثر خلکو نه ما اورېدلي چې کوم بنده د جمعې په شپه باندې مړ شي نو د سره په حساب کتاب نه کیږي. آیا د جمعې د شپې د مرګ د جمعې د ورځې د مرګ فضیلت شته دی؟ لیکن دا مطلب نه دی چې یو سړی کافر مړ شي یا ظالم او فاسق فاجر او پردي حقوق والي او د سره به حساب نه کیږي. حساب به سره کیږي لیکن فضیلت شته. یو کس تپوس کړی چې یو زنانه د هغې سره 15 تولې سره زر دي او دې سره 15,000 روپۍ دي ورسره، نو زکات به کیږي که نه؟ او اکثر حضرات وایي نن سبا چې زکات په دې باندې کیږي، ځکه چې دا پیسې به سره شته دی او دا د دې نه فارغ پرتې دي او دا 15 تولې سونه د پیسو ته راوړی، نو په دې باندې سپین زر نصاب نه بلکې 100 نصاب به باندې کیږي، نو په دې باندې زکات شته. دا هغه وخت کې چې کله دا پیسې دې سره د خپل ضرورت نه سیوا پرتې وي، او که مثلا سهار ورسره پیسې او ماښام پیسه سودا راړي او لګوي ضرورت کې استعمالوي، نو هغه نه. یو کس وایي چې زکات په سرو باندې په کوم قیمت باندې ورکو؟ د اغشتو په قیمت که د خرڅولو په قیمت باندې؟ زکات په سرو کې اصل کې د سرو نه به ورکې، یعنی سره زر نه زکات وباسې نو روپۍ پیسې نه دي، اصل دا ده چې په سرو کې ورکې. البته هغه سره چې کوم زکات کې ستا باندې فرض دی ورکول، د هغې قیمت تپوس وکړه. نو ظاهره ده چې اوس فی الحال چې کوم قیمت دی هغه تپوس به یې کوې، نو وقتي طور سره چې کله ته زکات وباسې دغه وخت کې به تپوس وکړې چې څومره پیسې کېږي په هغه پیسو ورکړې. یو کس وایي شب برات کله دی او د هغې فضیلت څه دی؟ نو شب برات تذکره وشوه او که چېرې نن 15 د شعبان تاریخ وي نو دا بیګانۍ شپه د شب برات وه. یو کس تپوس کړی دی چې امام د سجدې په حالت کې یا د رکوع په حالت کې، نو موږ به مونځ د هغه سره په دغه حالت کې شروع کوو که څنګه به کوو؟ د بل رکعت انتظار وکړو؟
نه بالکل به د بل رکعت انتظار نه کوي چې د دې رکعت نه فارغ شي. چې کوم حالت کې امام دی هغه حالت کې به د سره شریک شي. او طریقه یې دا ده چې نیت به وکړي او تکبیر تحریمه به ووایي الله اکبر، او بیا به د هغې نه پس دویم الله اکبر رکوع کې دی امام یا سجده کې دی، د هغې د ټیټېدو دپاره ووایي امام سره به شریک شي. البته که رکوع کې ټیټ شي نو رکعت دې ملاندې کو، او که رکوع نه خبره ووته امام وته وي قومه کې وي او سجده کې وي نو بیا دا رکعت به دوباره کې رکعت دې نه دی شي. یو کس وایي چې 5 روپو والا چپس دي په هغې کې په پاسې کې پیسې روځي او بعضې کې نه روځي، د دې اخیستل او خرڅول څنګه دي؟ که چېرې دی په دې چپسو باندې هغه عمره پیسې وصولوي لکه څومره چې د هغې خپل قیمت دی او دا پکې راووتې نو بیا خیر دی دا اخیستل جایز دي، دا یو اضافي انعام شو. او که نه په هغې کې د چپسو قیمت زیات لګي، مثلا ماشوم ته پیکټ ورکوي او هغه د روپۍ او د اتانې دي او د په هغې باندې واغېشتې 5 روپۍ نو دا د هغه سره زیاتی شو. یو کس وایي چې یو زنانه د خپلې خواښې نه قرضه واغېسته لیکن بیا قرضه واپس ورې نه که او خواښې ورته ووایي چې زه دا پیسې تا ته بخم نه. اوس دا دواړه زنانه وفات شوي دي، خواښې وینګور دواړه، نو اوس د ادا کولو څه صورت دی؟ نو د دې انګور چې څومره پسماندګان دي قریب رشته داران که هغوی د دې غاړه خلاصول غواړي هغوی د په خپله کې چنده وکړي یا د یو کس چې صاحب ثروت وي هغه د مخکې شي او هغه د هغې هغه حق ادا کړي او چا ته دې ورکړي د هغې خواښې وارثانو ته دې ورکړي. طریقه یې دا ده جی که وارثان یې ني نو بیا د چا فقیر مسکین ته ورکړي. یو کس وایي چې یو ښځه ده هغه د خاوند د کور نه په خپله لاړه او بلا وجه هغه طلاق غواړي، د خاوند نه داسې ظلم نه دی شوی چې هغه د طلاق سبب جوړ شي، لیکن ښځه اصرار کوي خاوند ته وایي چې ما د طلاق راکړه او په هغې باندې 15 لکه روپۍ چې کوم دی نو خاوند ته نه غوښتې طلاق یې ورکړو. نو آیا په پیسو طلاق ورکول جایز دي؟ او که چېرې خاوند یې راضي کېږي نه نو طلاق بالمال جایز دی او طلاق واقع کېږي. یو کس تپوس کړی چې یو سړی دی بل سړي ته وایي چې د فلانکي سړي دا سامان به ته وړې نه، که چېرې تا دا سامان یوړ نو په تا باندې د ښځه 3 طلاق کوي. اوس که چېرې هغه سړی هغه سامان واخلي نو آیا په هغه به ښځه طلاقه شي؟ که نه طلاقېږي. د بل په طلاق باندې د سړي باندې بل خپله ښځه نه طلاقېږي، خاوند چې تر څو پورې طلاق نه وي ورکړي. یو کس تپوس کړی دی چې زمونږ د جنکو ماشومانو وړو 2 نومونه مو پېښي دي، یو انعام دی او یو حاشنور. د دې معنی څه دي؟ انعام دا صیغه د اسم تفضیل لا انعام نعمت والا، او حاشنور چې کوم دی نو دا حاش په معنا د بغیر د نفي لپاره استعمالیږي، نور رڼا ته وایي نو بې نوره. حاشنور معنا بې نوره. یو کس وایي چې په عام سړک باندې ما ته څه پیسې ترلاسه کړي دي، ما مونتې مې دي، اوس ما دپاره څه حکم دی؟ دا که ته فقیر یې نو په خپله یې اغشتی شي، او فقیر هر یو سړی خپل ځان ته دې وخت کې فقیر وایي، خو صحیح معنو کې چې فقیر یې چې تاسو ضرورتونه نه پوره کېږي، او که نه نو چا فقیر ته یې ورکه او نیت پکې دا وکړه چې د چا مال دی د هغه په نوم یې ورکوم،
خو دا کار به هله کوې چې کله ته خپل ځان ښه مطمئن کړې چې دا سړی د پیسو پسې نه راځي او که دا ډېرې پیسې وي هغه به ورپسې ګرځي نو د هغې اعلان وکړه. نن سبا اعلانات کول ډېر آسان دي. مختلف قسم د میډیا د خبر رسولو ذریعې دي، سوشل میډیا د پرنټ میډیا د وغیره وغیره د هغې په ذریعې چې څومره ستا وس رسي دا اطلاع خوره کړه که دا ډېر رقم وي او چې لږ دی مثلا ته پوهېږي چې سړی به ورپسې نه ګرځي نو چا فقیر ته یې ورکړه خو د هغه په نوم باندې ورکړه چې یا الله ثواب مالک ته ورسي. یو کس تپوس کړی دی چې جمعې په ورځ باندې د جمعې په خطبه کې چې کله خطیب دعاګانې غواړي نو دغه وخت کې سامعین امین ویلی شي او که نه او ویلی شي خو پټ دننه په زړه کې. یو کس وایي چې کویدن یا رخصتي د کویدن او د رخصتي په منځ کې عموما 6 میاشتې یا یو کال تېرېږي نو نکاح د کویدنې په وخت کې یا د رخصتۍ نه لږ مخکې څه وخت کول پکار دی؟ نکاح هر وخت کولی شي او چې نکاح وشوه نو دغه وخت کې ښځه خاوند شول هغه البته د هغې چې کوم دی رخصتي نه ده شوي بعضې احکام د رخصتۍ نه پس مرتب کېږي خو نکاح شي نکاح کویدنې سره هم کولی شي رخصتۍ په وخت کې هم کولی شي په هغې څه پابندي نشته. یو کس تپوس کړی چې زمونږ مور نظر منلی و چې زه به 4 روژې نیسم د شوال د شروع کېدو نه مخکې 2 ورځې مخکې زمونږ مور وفات شوه نو اوس مونږ د روژو څه وکړو فدیه وکړو نه فدیه نشته دی ځکه چې هغې ته وخت میلاو نه شو. یو کس تپوس کړی دی چې د ماسپښین د مونځ د شروع کېدو نه مخکې یعنې د تیاري په وخت کې که سړی موزې واچوي او په هغې باندې مسه وکړي نو آیا دا درسته او که نه؟ نو مسه کول په موضوع باندې هله جایز ده چې هغه طهارت په حالت کې اچولی شوي وي. مثلا ته اودس وکړو او بیا موزې واچې او بیا بې اودسه شوې اودس کول غواړې نو اوس به په دې موضوع باندې مسه کوي او که چېرې تا موزې واچولې هغه ساعت په دې باندې مسه کوي نو هغه وخت د مسې ضرورت نشته که دې مسه وکړه نو څه پروا پرې نشته لیکن ضرورت یې نشته ځکه چې خپې خو تا وینځلي دي نو چې اودس دې وکړو په پاک حالت کې به موزې واچې پس د هغې نه چې کله ته بې اودسه شې اودس ماتې دې وکړو مثلا نو بیا چې اوس اودس کې نو اوس به په دې موضوع باندې مسه کوي. یو کس وایي چې د هلک او د جینۍ د رشتې دپاره استخاره وکړی شوه د هلک مور هم استخاره وکړه د جینۍ مور هم استخاره وکړه د یو استخاره ټیک راووته او د بلې ټیک نه وه اوس دا واده کول پکار دی او که نه نو استخاره ټیک راووته او ټیک نه راووته د دې څنګه تاسو ته پته ولګېده؟ دا د یو عالم نه تپوس کول پکار دی داسې عالم چې هغه په دې باندې پوهېږي